سړی او ښځې نه ډېر تنګ و چې ښځې نه تنګ و چې چېرته مېلمه به راغی د ښځې به ورپسې ډنډه راواخست او یو څو غره به مېلمه ووالو چې وبه والو سړي غږ نه شو کولی د یارې ښځې نه یارېدو لکه دا اوس چې مونږ ښځو نه یارېږو هلکه څوک یو مېلمه یې راغی ډېر معزز مېلمه وړه کې خیال وکړو چې اوس ښځې ته وایم چې مېلمه دی خو ده پسې م کوتک په لاس راځي څوک زه څه چل کوه ښځې ته راغی ویل ښځې خبره خو نه ویل ولې ویل یو مېلمه راغلی او ډېر لوی خان دی او مونږ خو غریبان یو بنګلې دي او چمنونه دي او موټرې دي او که عزت دې وله وکړو نو ډېر لوی شی به راکړي ښځې ویل ښه ویل راوله بچ راوسته ویل سړیه دا خان دی ویل او خان په خیر رالی کېنه سړي ته ویل چې دا چرګوټی ورته زر نه حلالو ویل حلال که کنه بس ښځې زر چرګوټی حلال کړی او چای مې وله پخ کړي دي او خوراک څکا کې پې ښه کړی دی چې خان دی څه به راکړي خان ته غلي غوندې دی سړي ویلي دي چې دی بلا نه ما خلاص که دی ښځې نه څنګه به دې خلاصېږي ویل غم مه کوه ښځې ته یې وی خو خورې دا څنګه په خراب کور کې زما دا دوست اوسېږي او ته ښځی او ویل خان څوک ویل راځئ ما سره چې یو بنګله دله درکم او چمنې درکم او پکې اوسېږئ به باغونه به یو مزې به کوئ ویل خان ډېره ښه ده کډه مډه یې تړلې ده او په خره یې بار کړې خان ور سره دی او د ښځې میړه ور سره دی او ښځه ور سره ده او ماشوم یې په غېږ کې دی په لاره یو کوی په مخه راغلی چې کوی په مخه راغلی خان پکې داسې کتلي دي ویل خدای ستاسو لوی قدرت دی په کوی کې دیم باغونه جوړ کړي ښځې دې میړه ته ویلي چې ته دا ماشوم ولیکې چې زه م لږ وګورم چې ښځې سر ور ټیټ کړی دی خان رستو نه ټېله ور کړې ده غړم چې کوی ته یې غورځولې چې کوی ته یې غورځولې ده سړي ته یې وی مبارک شه بلا نه مې خلاص کړي بس سړي ماشوم په اوږه کو خر یې را په مخ کې کو راغو د شپې اوس ماشوم جاړي مور پسې سهار له دې سړي خیال کړی چې که دا ښځه مې هر څه بلا وه چې راوې باسم اوس دا ماشوم راته مري پړی او بوکی اغوستي دي کوی ته ورغلی دی چې بوکی یې ور اچولې ده چې راوباسي یې درنه شوې ده چې ګوري پکې ښځه یې نشته بله شیشکه پکې ناسته ده سړي ورته وی څه بلا یې غورځوم دی ویل سړیه مه مې غورځوه لویه نیکي به در سره وکړه چې راوی ویسته ویل څوک یې ویل زه دې وایم ویل نو کوی نه ولې راووتې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده زه خو ته دې سپېږ محترم دې وه دې سړي ورته وایي چې ښځه نو ما سره به څه نیکي کې ویل تا سره به دا نیکي وکړم چې زه به د بادشاه په لور کېنم پیریان او دیوان خو زمونږ په ښځو کښېني که تاسو دا غریبان نه دمګرو پسې ګرځي په دې جینۍ پیریان دي په دې دیوان دي په دې خاطیري دي په ځینې ښځو خاطیري ناست دي یو ارامتوب نه دی په مونږ کې که یعنې دا خاطري زمونږ په ښځو کښېني په دې خاطیري دي ښځې وله راخلاصي سړي وله راخلاصي چې په دې خاطیري ناست ویل زه به د بادشاه په لور کېنم ما به اعلان وکړي چې زما په لور پیریان دي که چا پاس ول دا لور به وله ورکړم بس ته راشه ما ته به ووایې چې ځه ته خدای په حکم بس زه به لاړ شم بادشاه به لور تاله درکړي بس دیو تلی دی هغه دیو او بادشاه په لور ناسته د هغې باندې پیریان میریان راغلي دي بادشاه اعلان وکړي چې زما لور باندې چا دم واچولو دا پیریان ته لرې شو نو دا لور به وله ورکړي دی ورغلی دی صاحب چوف مفې کړی دی پیری خو ته پاسېدلی دی خو دې ورته ویلي دي سړي ته چاسې نه چې زه په بل چا کېنم او بیا دم له راشي بس کار دې وشو نور چا باندې به نه راځي ویل ډېره ښه بس بادشاه لور ورته په نکاح کړ یو بنګله هم وله ورکړه او په مزو چرچو د سړي سم دې ولاړه د وزیر په لور کېناسته وزیر راغی بادشاه ته وایي چې ستا لور نه چې چا پیریان دا ستا زوم پاسولي نو زه لږ زما لور ته هم راولېږه چې دم ته واچوي
بادشاہ ورته چاله کلار شاه د وزیر په لور پیریان دی او سغه باندې دم واچو دغه کې خیالو کو چې ما خو وعده کړی و چې په بل چا کې نهسته نه به درځم خو ځه چې ورغله دی چې هغه جنې کتل دی ورته چې ما چې تاسو ویلي چې بل چا باندې کې نه برازي نو دا سړی ورته وی چې دل نه يم راغله چې تا دې نه پاسو دل راغلم چې د کوینه غ خزر راوته ده اته ته ترخت تفقیدلې اغیره نه پښتنو کا چې دی و چرته د ورته دی وخه مو کنه دا بادشاہ وزیر په لور چې دی و ناسه هغه ورته د وزیر لوم ستاسو خو چې خزه ته دیونه خه او ای په من دا کوئی په بلا وړېدلی یې کنه پسرو باټینګونو پسې بم خدای اړندای په وړو پسې بم خدای اړندای په غړو پسې بم خدای اړندای که خدای ته منظور وا او بو خټ کوي او تودو بو سره بنوړې خوري کدا وخت در باندې